درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه څلور اتیایم نمبر حدیث شریف دی، 1684 نمبر ویخي ماشاءالله. وعن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه، دا حدیث زمون سردار سیدنا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه نے روایت ته. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې بشکا بشبي شک پکې نشتا، د الله رښتینی رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. پیغمبر علیه السلام یو حدیث ویلی دی، ویم درته، لا تدخل الملائکة بیتا، د رحمت ملائکې نه داخلیږي داسې کور ته، فیه کلب چې په هغې کې سپی وي، ولا صورت او یا ورکې تصویر وي فوټو. پیغمبر علیه السلام سو فرمایل، آفرین، داسې کور ته د رحمت ملائکې نه داخلیږي، د رحمت چې په هغې کې سپی وي یا ورکې تصویر وي فوټو وي. نو اوس د سپو شوقیان او د فوټوانو شوقیان د سوچو کې نور خو څه نشو ویلی پکې. د سپو شوقیان او د فوټوانو شوقیان دي اوس د نبی علیه الصلاة والسلام د دې خبرې نه وروسته سوچو کې بیا وی مخې بندې دي، نو د رحمت ملائکو ته د کور دروازې بند کړي دي او مخې به نه بندېږي. استاد چې ته مونږ له کتاب وګوره په مونږ چا څه کړي دي، نو د اوس وخت کې خو څوک هم اوزګار نه وي چې څوک په چا څه کوي، په خپل هم په خپل ځان دومره څه کړي دي چې د بل چا د کولو څه حاجت هم پکې نشته. نو ما کتاب کتلی دی، ډېر کارونه داسې دي چې د هغې د وجې نه مونږ په خپل ځان دومره څه کړي دي، دومره پریشانۍ هم ځان له جوړې کړي دي چې بیا هم ښه ده چې مونږ په دې کې ساه اخلو. دا هم رمضان ته دا ماحول د ګناه د زهرونه خراب کړی دی، بیا هم لا د الله پاک شکر ادا کول پکار دي چې پکې ساه پکې اخیستی شو. یعنې کومه ګناه ده چې مونږ او تاسو نه ده کړې او پرېښي وي لږ. نو سپی چې کور کې وي او تصویر په کور کې وي، فوټو په کور کې وي، هغې ته د رحمت ملایکې نه داخلي. اخبار هم پکې رالو، شاباس، ښه تپوس دی. وایي دا اخبار کې چې دا فوټوان دا هم پکې رالو او دا هم پکې رالو، په کوم اخبار کې چې فوټوان وي هغه هم پکې رالو. اوس وضاحت کوو، هغه کور ته فرښتې نه راځي چې کوم کې سپی وي یا تصویر وي. سپي نه کوم سپی مراد دی؟ هغه سپی ساتل حرام دي، هغه سپی ساتل حرام دي چې بې ضرورته یو د شوق په طور باندې ساتلی، او کوم خلکو ته چې د سپي ساتلو اجازت شریعت ورکړې ده پکې داخل نه دي. لکه چاته اجازت ورکړې ښکاري ته، ښکار کوي که نه، د ښکار دپاره سپي ساتلی دي، نو د ښکار سپی نبی علیه صلات وسلام د دې اجازت ورکړی دی. دغه شان د فصلونو د حفاظت دپاره سپی ساتلی، فصل یا د څاروو د حفاظت دپاره، د ګډو چیلو غواګانو میخو د دې دپاره فارم یې د سپی ساتلی دی چې غل غدو ورته رانشي یا پې بل ځناور حمله ونه کړي. یا یو کس دی او د هغه کور په میره کې دی، ځان له دی په پټو کې دی، نو هغه ته د سپي ساتلو اجازت دی د څوکۍ دپاره. د دې نه علاوه دا شوقیه سپي چې ساتي، اوس په مونږ خلکو کې د انګریزانو خویونه راننوت. انګریزان سپي ساتي، غېږ کې هم کېنولی، ځان سره موټر کې مخکې سیټ کې کېنولی، هسپتال ته هم بوځي، ډاکټر ماکټر هم کوي، بچي ته هیر دی او سپي ساتي، پیشوګان ساتي. نو د دې سپو په موجودګۍ کې بیا دا د رحمت د ملایکو دپاره رکاوټ جوړېږي. یو ځل یو عالم دغه شان دا بیان کولو، نو په دې بیان کې خوار رنګه خلک ناست دي. یو کس ویل او دا خو ټیک شو، بس زه به کور کې سپی وساتم، نو اسرائیل علیه السلام هم ملایک دی به نه راځي، بس زه به ټول عمر ژوند دی. دې دغه ته هم خیال دی دغه او که نوي که نار رنګه مازغی عالم ته ویل چې ته ووایه چې حدیث ته ویلو چې ملایکې نه راځي، نو اسرائیل علیه السلام او ملک الموت او د مرګ ملایکه دا خو هم څه ده؟ ملایکه د فرشته ده، زه به سپی وساتم بس نه به راځي، بس زه به نه مړ کېږم. د عالمانو له الله پاک پوهه ورکړي، هغوی ورته وفرمایل عالم صاحب چې ټیک شوه، دا سپی به دې مري که نه به مري، د ده نه به دا روح ملایکې وباسي که نه به وباسي، بس چې کومه ملایکه د سپي روح ویستو باندې مقرر ده، هغه د سپي والا ملایکه به تا نه هم روح وباسي. تصویر نه کوم تصویر مراد دی چې د هغې ساتل او استعمالول حرام وي.
موږ مخکې د دې وضاحت کړی دی یو خو بې سا څیزونه دي د هغې فوټو شو د غر سندري ده د سیند د سمندر د آبشار یا د ونې فوټو دی نو دا جایز دي دا که څوک کمره پې ښایسته کوي هغې دپاره د غر سندري لګوي د آبشار لګوي د چینې لګوي د دریاب لګوي د ونې لګوي د باغونو ګلونو نو دا صحیح ده او چې د جاندار تصویر وي که نه هغه چې د بیت الله تصویر هم یو ورسره خوشاسي خلک وي هغه ساتل هم حرام دي ناجایز دي د دې په موجودګۍ کې بیا ملایکې نه راځي د رحمت ملایکې بیا کور ته نه راځي او نور هم په دې باندې انشاءالله حدیث را روان دي چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له تشریف نه وروړی ځکه په دغه کور کې هغه ټایم سره ورکوټې د طوطو بچې او کوترې چې ورته ویه راغلی نو د رحمت ملایکې نه داخلي کوشش به دا کوو چې تصویران د کورونو نه ختم کړو او بې ضرورت تسبیح هم لري او چې خلک ورسره نه صرف د بیت الله شریف هغه نقشه وي او تصویر وي هغه ساتل جایز دي بیا جایز څه چې بهتر دي ښه د مانځه سبق ونخلع ونترك من يفجرك دا هم ویلی و که نه څه معنی وه جدا کیږو او پرېږدو هغه څوک چې ستا نافرماني کوي بیا ورپسې نوی ټکی څنګه دی اللهم ایاک نعبد اللهم ایاک نعبد اے الله خاص ستا عبادت کو مونږه د بل هیڅ چانه د بل چانه اے الله خاص ستا عبادت کو مونږه د بل چانه یا ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام